نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وعن عياذ بن حمار رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال رواه مسلم بشک اللہ حکم کئی پہ انصاف پنی پہ خیگڑ کول بانی او رشتہ داران ته په ورکړه باندې منع کوي د بدونه او د بغاوت او د ظلم د کارونو نه الله تعالی په دې باندې تاسو ته نصیحت کوي سورۃ النحل آیت نمبر 90 عیاض رضی الله عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واوریدل فرمایله چې جنتیان دا په درې قسم کې دي درې اهل دي د جنت مستحقین دي یو قسم هغه خلق ته چې عقیده ټیکي کنه دا به اول منی ورسې نه یو حدیث کې خبر راغلی نور حدیث په سره یو ځای کوي یو هغه انسان دی چې هغه د اختیاراتو خاوند دی ذو سلطان معنی دار چې اختیارات دي وسره یا د 2 کسانو لپاره اختیارات دي او یا د 0 کسانو لپاره اختیارات دي او یا د کروڑ لپاره اختیارات دي و اختیارات دي ورسره خدای په دې کې څه د منصف ته او د ظلم نه کوي زیاته نه کوي او د شریعت موافق خبره کوي دا قسم خلک چې څوک هم وینو دا جنتیان دي او په دې کې دنیا خلق راځي ورجل رحیم رقیق القلب لكل ذی قربى ومسلم بل انسان دی چې هغه مهربان دی نرم دل دی د مظلوم حمایت کوي خپکیږي په خلکو باندې د خلکو په بیماری خپکیږي د خلکو په غم خپکیږي د خلکو په تکلیف خپکیږي د مسلمانانو په مصیبتونو پریشان کیږي دام جنتی صفت ده او درې ما انسان د عفیف متعفف ذو عیال کوړمه غټه دا او اهل عیال زیات دي او خرچي په زیات دي خدای باغی کې بیا هم د حرام او د حلال تمیز کوي او سوالګر نه دي سوالونه ځان ساتي د سوالونه سوالګر نه دي عفیف دي نو دا درې کسان دا درې صفتونه چې دي نو دا مستحقین دي د چا د جنت یعنی دا هغه صفتونه باندې دي چې هغه د جنتیانو صفتونه دي دا حدیث صحیح مسلم نقل کړی دی سورۃ النحل د آیات کریمه 90 نمبر آیات دا ډېر جامع آیات دی او په دې باندې ډېر غټ خلک پاو کې انقلاب راغلی دی حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې نقل کړي یو صحابي دی د خپل قوم مشر دی اقسم سیفی رضی الله تعالی عنہ اقسم سیفی مشر هم دې پکاري چې هغه عقلمند دي داسته پته د کور مشر قمقلو جو کور روان او چې د کلی مشر قمقلو جو کلی وران او چې د وطن مشر دی قمقلو جو وطن روان
د دې وجې نه هوښیار خو هر ټایم ښایي، خو چې بیا د چا سره تعلق یې او هغه به تا باندې مشر یې هوښیار نه وي مسلې جوړوي. نو اقسم سیفي رضی الله تعالی عنہ د قوم مشر دی خو هوښیار انسان دی. د نبی علیہ السلام د دعوت نه خبر شو چې پیغمبر دی او آخري پیغمبر راغلی دی. نو خپل قوم ته ویل چې زه ځم او د هغه سره ملاقات کوم. نو د قوم کشران هم داسې وو چې کله مشر ښیي که نه نو کشر هم ورې ښیي. نو د قوم مشر داسې و نو کشران یې ورته وایي چې نه ته مه ځه، ته خو زموږ مشر یې، نو ته څنګه ځې؟ اوس که پیغمبر نه وي نو ته به لاړ شې نو څه مسله وي؟ داسې وکړه ته استازي ولېږه، الچیان ولېږه 2 کسان. نو هغه 2 کسان ولېږل او 2 کسانو ته وایي چې که پیغمبر وي نو په تاسو باندې د هغه تعظیم کول فرض دي، او که پیغمبر نه وي نو بیا به هم تعظیم کوئ، قدر به کوئ، ځکه چې مشر دی. او واقعي د مشرۍ یو قدر وي. کله کله موږ داسې هټ کر لاړ شو، پروا هم نه ساتو د چا د سپینې ګیرې، د چا د عمر. او ما وکتل ډېر کشران داسې دي چې هغه داسې بې ادبي وکړي سړی خفه شي. دا کار به چېرته نه کوئ. جریر ابن عبدالله بجلی رضی الله تعالی عنہ دا عیسائی دی او د یمن د حمص خاندان سره تعلق لري. ښه عظیم سړی دی او دومره حسین دی چې هغه ته یوسف علیه السلام، عمر فاروق د یوسف لقب ورکړی، یوسف هذه الامه جریر، چې د دې امت یوسف چې کوم دی یوسف هغه جریر دی. مطلب دا دی چې دومره حسین جمیلو. یو ځل عمر فاروق تپوس کوي وایي ته پلانکې چې راځې د خپل سر باندې رومیان لا چې ځان پټې او د خلک مې تنګوي. وایي څوک راته وایي ته فرشته یې، څوک وایي ته پیری یې، څوک وایي ته خو انسان نه یې. دومره ښایسته انسان هم په دنیا کې نه دی لیدلی. واقعي چې عمر فاروق وله لقب ورکوه خو څوک و که نه. هغه چې کله راغی اسلام یې نه دی قبول کړی. صحابه چې کوم دی نو د نبي علیه السلام سره چاپېره ولاړ دي او څه ناست دي، مخې ته ځګی نشته دی. جریر ابن عبدالله بجلی رضی الله عنه راغی او شاته ولاړ دی، اسلام یې نه دی قبول کړی دا. نبی علیه السلام خپل صادر مبارک راواغېستو، هغې ورته ورواچو او جریره په دې باندې کښېنه. صادر د چا دی؟ صادر د نبي صلی الله علیه وسلم دی. او په کار خو دا و چې خلکو ویل چې دا خو عیسائی دی او دا خو پلانکی دی او ته ول خپل صادر ورکې. نبی علیہ السلام خپل صادر مبارک ورواچو او په دې باندې کښېنه. جریره مشر دی د قوم که نه. او د هغې نه پس هغه چې کله صادر راوړو په لاس کې ونیولو ښکلی کو، نبی علیہ السلام له ورکو ورته وایي الله تعالی دې ستا عزت نور هم زیات کړي. زه د دې قابل یم ستا په صادر د ناست دي چې ستا په صادر کښېنم. هغه وخت کې نبی علیہ السلام یو قانون پیش کو. د مسند بزار چې کوم حدیث دی، رسول الله فرمایي د انس ابن مالک رضی الله عنه نه چې اذا جاء کریم قوم فاکرموه، کله چې د قوم مشر راشي حد درجې مسلې دي پکې به پکې هغه به رستو کې، لیکن عزت پکې اذا جاء کریم قوم فاکرموه. د قوم مشر راشي نو د هغې به څه کې عزت کې. جریر مسلمان شو، اسلام قبول کو، کلمه وویله چې داسې مذهب داسې اسلام دومره د آدابو نه ډک مذهب په مخ د ځمکې کې نشته سوا د اسلام نه، چې په دې کې د ماشوم خپل آداب دي او د بوډا خپل آداب دي او د بچي خپل دي او د پلار خپل دي او د مور خپل دي او د ښځې خپل دي، د خاوند خپل دي او د ګاونډي خپل دي. دا په بل مذهب کې نشته دی. ګوره دا صرف اسلام دی. هر چاته خپل حق ورکړی دی او هر چاته خپل اختیارات چې څومره هغې ورکړي دي. نو جریر مسلمان شو. اقسم سیفي رضی الله تعالی عنہ چې 2 کسان نه ولېږله نو سی ورته ویله چې 2 تپوسونه به وکئ. دومره هوښیار انسان و چې 2 تپوسونو کې د هغه ټولې خبرې رالې. دا خلک دا تاسو فکر کړی که نه، قابل ډاکټر او قابل عالم هغه ډېرو خبرې نه اوري. نو خلک وایي یاره دا نه پوهېږي. نه، هغه ده چې دا
دا کومه چې 1500 تپوسونه کوي دا نه پوهېږي. قابل ډاکټر چې دی نه چې ته یو خبره وکړې بس پوه شوم وایي هغه ټول بیمارۍ باندې پوه شي. ځکه چې قابل له ته پته ده چې دا نکته دا څه شي ده. د دې قابل علي نه تپوس وکړه چې کله ته خبره شروع کړې نه وایي زه پوه شوم ستا مقصد سره زه پوه شوم. ځکه چې هغه کتابونه کتلي ځان یې ستړی کړی. نو قابل سړي تپوسونه ډېر نه وي ډېر لږ تپوسونه وي. نو اقسمی سیفی رضی الله عنه چې کله کسان نه ولېږل نه ورته وایي چې 2 تپوسونه د نبي صلی الله علیه وسلم نه وکړي. نمبر 1 تپوس چې دی نه هغه دا وکړه چې من انت ته څوک یې. مکې نه راغلی مدینې ته هجرت دې کړی ته څوک یې. نسب و حسب دې څه دی. او دویم تپوس یې دا وکړه چې ما انت ستا سره څه میشن دی څه نصب العین دی څه طریقه کار دی څه دعوت دی در سره. نبی علیہ السلام ورته څه جواب کې ویله. دا اولنی جواب ورته ورکوي من انت ته څوک یې. هغه ورته انا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. زما نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم د پلار نوم عبد الله دی د نیکه نوم عبد المطلب صاحب دی. حال دار د نبی علیہ السلام نسب په ټولو نسبونو کې بهتر دی. صحیح بخاری حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي زما نسب په ټولو نسبونو کې اوچت دی. خو لا فخری ما ته په دې څه فخر نشته. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. عزتمن سړی هغه دی چې پرهیزګار وي. نسب ته ضرورت نشتی. نسب الګ کرامت دی چې کله ورسره اخلاق او تقوا زیاتوي بیا هغه نسب واقعي اوچت نسب دی. صحیح بخاری حدیث ته نبی علیہ السلام نه صحابه تپوس کوي غوره خلق څوک دي خيارکم. د الله رسول غوره خلق څوک دي. نو نبی علیہ السلام ورته د هغې جواب کې ویله چې الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. عزتمن زوی د عزتمن زوی د عزتمن زوی د عزتمن یوسف زوی د یعقوب زوی د اسحاق زوی د ابراهیم علیه السلام. دې نه اوچت خلق نشتی. او ته یا رسول الله دې تپوس نه کوم. نبی علیہ السلام ورته دومره ښایسته جواب ورکوي ښه اتسألون عن معادن العرب. ته ماته د عربو د نسبونو خبره کې نو یاد ساته چې خيارکم فی الجاهلیت خيارکم فی الاسلام. پتاسو کې غوره هغه دی چې په اسلام کې غوره وي نو چې نسب یې ښه دی غټ نسب یې دی نو دا ښه سړی دی. خو یو شرط پکې دا رضا فقیهو چې کله دی په دین پوهېږي په قرآن پوهېږي. نو واقعي چې بیا کله اخلاق ټکي کله کردار ټکي کله کرامتي ورسره تقوایي ورسره او دینی فهم ورسره نو واقعي د نسب بیا ډېر قدر دی. خو که دا نه وي نو پیدرې من سلطان بود باندې کار نه کېږي. نبی علیہ السلام له جواب ورکوي زما نوم محمد صلی الله علیه وسلم دی پلار نوم عبدالله دی د نیکه نوم عبدالمطلب دی. وړاندې ما ته ضرورت د بیان نشته. دویم تپوس دی ما انت څه میشن دې راوړی دی. دا د سورت نحل آیت نمبر 9 دا یې ورته ووایو چې ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون. نو چې کله هغوی لاړه او اقسمی سیفی رضی الله تعالی عنہ ته بیان وکړو هغه سیده را پاڅېدلو وایي دا خو پیغمبر دی. پیغمبران خپل نسبونه نه بیانوي او دعوت هغه خو دومره جامع دعوت دی او پیغمبر دلدلی هم نه دی. دا ځکه را روان شو سره د قوم را روان شو. نبی علیہ السلام ته راغی اسلام قبول کو قوم هم اسلام قبول کو. دا یو خبره یاد ساتئ مشر چې مشر یې که نن واقعي او هغه عقلمند دي هغه کردار برابري یا پلان دي ما تحت خفه کېږي. مشرانو پسې خبرې مه کوئ دا خوشي خبره ده خو لیکن زموږ مشران هم چې دی با کرداره نه دي. دوی خپل کردار نه دی برابر کړی. په دې وجه باندې دوی کردار چې نه دی برابر جو هغه شان دي مسلې جوړېږي. نو که دوی کردار خپل برابر کړي نو زما دا خیال دی چې پخوا نه چې کوم مشرانو خلکو به ویله که نه چې یو مشر به راووتل نو بابسې به سل شپږ شلي کسان ورپسې وو. دا سل شپږ شلي کسان چې ورپسې وو دا په کردار ورپسې وو. په کردار دا په دې نه ورپسې چې یو سړی دی او هغه ځان ته چې کوم دی ګوته نیسي او په هغه کې د کردار سر نه یو صفت نشته دی نو چېرته کېدی شي.
نو څه کمی به د کشرانو هم وي او څه کمی د مشرانو هم دی چې مشران هم خپل ځان چې کوم دی په کردار نه برابروي. او چې د جومات امام نسواري وي که نه، ټول مقتدیان هم نسواریاري، چې پلار نسواري جز دویم نسواري، او چې استاد او شیخ القرآن شیخ الحدیث نسواري د یو ملا دی، ما هغه ته ویله چې ستا او زما استاد خو یو دی، خو زموږ استادان خو نسواریان نه، خو ته به کېدی شي بل چا ته تللی، ته به شوې بل چا ته ځکه تللی چې زه خو نه نسواري یم نه سګرټي یم، بلکې زموږ د شیخ چې څومره شاګردان دي نو هغه نسواریان نه دي، ته ولې نسوار کې؟ نو معلومیږي دا چې یاره ته استاد ته نه تللی، خو ته بل چا ته تللی. نو بس سره بیا ښه د کړی که نه، بیا ګیله م چاته کړی، ما ته خوشي خبره وکړه، مال خوشي نه ده، خټي خبره ده، صحیح خبره ده. مشر کردار چې څنګه یا خو اثر کوي په زوی باندې اثر کوي، په شاګرد باندې اثر کوي. اسلام قبول کو، مسلمان شو، او د دې آیات کریمه تاثیر چې کوي دا راغی. د آیات کریمه کې ټول نه اهمه خبره چې هغه دا ده چې د انسان څومره حقوق دي، څومره کردار دی په دې معاشره کې. نو ټول نه اهم کردار دا چې د انسان سره څومره حقوق دي که نه، څومره اختیارات دي، دا صحیح استعمال کړي. د دې وجه دغه حدیث آخري چې کوم د صحیح مسلم حدیث دی، عیاض رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام نه ما واورېدله چې جنتیان د دې درې قسمه خلک، درې قسمه صفتونو مالکان دا جنتیان دي. اوس راځئ دا وګورو. نمبر 1 هغه سړی دی ذو سلطان مقسط موفق، یو سړی دا په لاس کې اختیارات دي، ور بادشاه یوازې نه، اختیارات. تاسو اختیارات معلوم دي که نه، په دې محفل کې ناسې او پاکې یو خبره روانه ده، تا ته ښه ټیک خبره معلومه ده، ته بیا هم د غلطې خبرې حمایت کوې، نو ته ذو سلطان یې په دې وخت کې، تا سره اختیارات چې غلط اختیارات استعمال کړه. د دې وجې دا جنت والا صفت نه دی، دا را جهنمیانو صفت دی. دا ډېر ګران کار دی، حق خبره ویل هم ګران کار دی، او قضاوت هم ډېر ګران کار دی، او بیا د خپل ځان نه شروع کول ډېر ګران کار دی. صحیح بخاري نقل کوي کتاب الایمان کی چې د ټول نه ګران کار څه دی. عمار رضی الله عنه فرمایي الانصاف من نفسک، دا خپل ځان نه انصاف شروع کول ډېر ګران کار دی. ځان ته مجرم ویل ډېر ګران کار دی. موږ ځان ته مجرم نه وایو که نه، د سر نه تر خپو پورې یو سړی په فسق و فجور کې ډک دی، په ظلمونو کې ډک دی، لیکن هغه ځان ته روغ وایي. بل یو سړی دی هغه مظلوم دی، هغه ته ظالم وایي. دا زموږ یو بیماري جوړه شوې ده که نه، په دې ماحول کې بیماري ده. لیکن تاسو ته پته ده دنیا ډېره بیکاره دنیا ده. ډېر غټ غټ خلک چې کومه دی نو هغه ځان دې څه ویله، بل سړی برداشت کولو نه، یا به د قمقلتوب د وجې نه او یا به د زورورتوب د وجې نه. ځکه چې څوک نه برداشت کوي که نه، ټیک چې نه برداشت کوي، یا به ډېر غټ قمقل او یا به ځان ته ډېر غټ زورور وي. نو غټ زورور هم قمقلي، هغه هم بېقوفی. لیکن لاړ شي ختم شي، تورو تیرو ته لاړ شي، راپاسې پې خاوره واوړي، بیا عاجزه پروت هیڅ هم نشي کولی. هلته چې تللی دی یا نه دی خبر، خبر دی مونږ نه یو خبر. هلته خبر شوي دي این مدعیان در طلبش به خبرانن، کان را که خبر شد خبرش بازو نیامد. هغه چې کومه خبر شوي دي هغوی خبر راونه لګو، چې ته چېرته ورشې ورته ودرېږې چې پلانکیا په دې قبر کې پروت یې، ای زوروره، ای مالداره، ای پلانکیا، ای پلانکیا. نو کېدی شي ستا خبرې واوري، خو تاله خو جواب نشي درکولی. الله ورته ستا خبرې واوري، لیکن تاله خو جواب نشي درکولی، نه ته د هغه جواب که درکړي نه اورېدلی نه شي. خبر شوي دي، نوابان هم خبر شوي دي، او خانان هم خبر شوي دي، او غټان هم خبر شوي دي، او ظالمان هم خبر شوي، عادلان هم خبر شوي دي، هغه خلک خبر شوي دي، خو موږ نه یو خبر. په بغاوت او په سرکشۍ کې نو خپل قوتونه به صحیح استعمالوي. دا جنتي صفت دی. یوازې قوت بادشاه سره نه دی، ملا سره ژبه ده، قلم دی، کتاب دی، بیان دی، تقریر دی، واعظ دی، نصیحت دی، کور پلار دی، بچو په منځ کې دی انصاف څنګه دی، ښځه ده د کور نگراني کوي څنګه ده. دغه شان دي بېشمار اختیارات دي چې دا اختیارات ته څنګه استعمالوي، صحیح استعمالوي. خپل قوتونه، خپل سوچونه، خپل فکرونه، خپل خبرې، دا د دې خبرې نښه ده چې ته جنتي صفت والی. دویم نمبر ورجل رحیم رقیق القلب لكل ذی قربى ومسلم. دویم نمبر هغه انسان دی نرم دله دی، سخت دله انسان د الله نه دی خوښ. سخت انسان د الله نه دی خوښ، سخت دله یو جلال دی. ګورې تاسو ته پته ده جلال ځان له شی دی او اصلي سختي ځان له شی دی.
جلال په موسی علیہ السلام کې و، دا خو صفت دی. جلال چې کوم په عمر فاروق کې و، دا خو صفت دی. جلال په ابوذر غفاری کې و، دا صفت دی او د دین دپاره و. جمال هم بیا صفت دی، پاک کې ابراهیم علیہ السلام کې دی، عیسی علیہ السلام کې دی، نوح علیہ السلام کې جلال و. د هغوی غصه د دین دپاره وه او د ابراهیم علیہ السلام نرمي د دین دپاره وه. دا دواړه ښه صفتونه دي او نبی علیہ السلام د جمال او د جلال دواړو مالک دی. واحد پیغمبر نبی علیہ السلام دی، پاکی جلال هم دی او جمال پکې هم دی. دا خو صفت دی. یو داسې ده چې هغه د دین د په خاطر باندې ده کې جلال نه راځي، خو خپل خواهشاتو په خاطر پکې جلال راځي. دا خوش عیب دی، دا خوش عیب دی، دا خوش نقصان دی. بلکې دې سره دې خفه کېږي، چېرته یو مظلوم ویني په هغې خفه شي، چې ظلم ورسره شي په هغې خفه شي، چا په عزت باندې چا حمله کړې ده په هغې خفه شي، چا ته چا سپک کتلی په هغې به چا به نه خوشحاله کېږي. دا خبره یاد ساتئ. ورې د مسلمان صفت دا نه دی چې دی د مسلمان په بد دغه باندې خوشحاله شي، دی پې خفه کېږي چې لکه دا کار نن داسې وشو، زما سره هم کېدلی شي، د بل سره هم کېدلی شي، خفه به شي، پریشانه به شي. دغه ستاره مسلمانۍ صفت. دریم نمبر وعافیف متعفف ذو عیال. یو سړی دی او د هغه اهل عیال هم زیات دی او خرچې هم زیاتې دي، دی بیا هم د حرامو د حلالو تمیز کوي. دی په هغې کې خپل ځان چې کوم ساتي، نه د چا سره کینه کوي، نه چا سره بغض کوي، نه چا سره حسد کوي او نه سوالونه کوي. سوالګر هم نه دی، بس سخت ژوند تېروي، خو لیکن چا ته چې کوم فریاد نه کوي. فریادونه مه کوئ، فریاد یو الله ته کوئ. انسان ته دې کله فریاد وکړو نو بې عزته به شي، انسان نه سوال وکړو نو هم به بې عزته شي. بس یو الله سره چې کوم تعلق جوړ کړو، تعلق بالله سره به ته څه شي، ته به کامیاب شي. دا درې صفتونه دي. دا صحیح مسلم حدیث دی. دا جنتي صفتونه دي. دا صفتونه چې په چا کې وي هغه سړی څه وي، هغه سړی کامیاب وي. عوف د مالک فرمایي رضی الله عنه، ما د رسول الله نه واورېدل او هغه فرمایل چې خیار ائمتکم الذین تحبونهم ویحبونکم. وایي تاسو ته پته ده چې غوره مشران هغه دي چې تاسو سره مینه کوي او تاسو سره مینه کوي. اوس زمونږ مشرانو سره مونږ مینه کوو، نه زمونږ سره مینه کوي. خصوصي د پاکستان مشران چې کوم دی نه زمونږ سره مینه کوي، مونږ د هغوی سره مینه. تاسو څوک سره مینه کوي؟ ټوله دنیا لګیا ده. زما خو خیال نه راځي چې زمونږ په پاکستان کې مشران مخکې نشم ویلی، کېدای شي په هغوی کې به وو، خو د ډېر وخته پورې ډېر وزیر اعظمان او صدران راغلي. زما خیال نه راځي که د وطن ته یا د عوامو ته چېرته دعا کړي به امامت صغرا دپاره. خو مونږ دلته چې سړی ګورو نو د هغه پنسي هم ګورو، د هغوی پوندې هم ګورو چې هلکه پنسي څنګه دي او پوندې څنګه دي او جامې څنګه دي او داړې څنګه دي او غاښونه څنګه دي او شونډې څنګه دي. او دا خو کېناستو پاسېدو. د ورکوټي امام دی ته امامت صغرا وایي، لیکن د امامت کبرا دپاره هېڅ شرط مرد نشته دی. مشر خو دې ته ویلی کېږي چې هغه راپاڅي د شپې. تاسو نه ګورئ که نه، بېکاره پلار یي که نه. هلکه بېکاره پلار بچو ته چې کومه دوا نه کوي، بېکاره پلار بچو ته دوا کوي که نه. د شپې راپاڅي که نه، یا الله زما را بچي داسې که زما بچي اهلو دا رعایا خو چې کوم دی دا بچي دي، لیکن مشران کومه دوا ورته کوي؟ نه کوي ورته دوا که نه. زما خو خیال نه راځي دا کومه پاټو والی تاسو خپل لیډر ته دوا چېرته وسه پورې کړله، مونږ یې کوو ورته خپل لیډر ته، ځکه چې مسلمان دی صحیح کار کوي د دین مونږ ورته کوو، کم یې ورته کړلي. زما خو خیال نه راځي چې یو کس چې کوم دی هغه خپل لیډر ته دوا کړي، یا د هغه لیډر چې کوم دی هغه دوا کړي. جلسه د کنزل نه شروع کوي، په کنزل یې ختموي. دا کومه جلسه شوه؟ مونږ د حمد و ثنا نه شروع کوو، په حمد و ثنا یې ختمو، په دعا یې ختمو. لیکن د هغوی جلسې په څه شروع کېږي؟ په کنزلو شروع کېږي، په کنزلو ختمېږي. داسې خلک دی. دا خو زموږ د اسمبلۍ د ممبران دي، زه خو یم چې هر سهار دا شل دورې والې تعزیري سزا یې وله ورکولې، ځکه چې مونځ نه کوي، سهار وختي وال غواړي ټول ممبران. بیا چې کومه دی نو دغه حال یې د کنزلو د خلو 1.5 لک کوټونه یې اخېستي دي او هغه کنزلي کوي په اسمبلۍ کې. حیران به شي. مونږ پسې 15 کسان نه دي ولاړ، 2 خبرې هم غلطې نه شو کولی، نه کوو. خبر هم دا را نبی علیہ السلام فرمایي چې غوره مشران هغه دي
چې هغه ستاسو سره مینه کوي تاسو د هغې سره کوئ وتصلون علیهم ویصلون علیکم تاسو هغې ته دعا کوئ هغه تاسو ته دعا کوي وشرار ائمتکم الذین تبغضونهم ویبغضونکم بدترین هغه دي مشران چې ستاسو سره نفرت دی او ستاسو سره نفرت دی صرف دنیا پیژني وتلعنونهم یلعنونکم او لعنت په یو بل باندې کېږي قلنا یا رسول الله افلا ننابذ هر څه پرېښودل پکار دي وایي نه بس چې مونځ څوک کوي که نه بیا تاسو مو سره ملګري شئ خیر دی اصل خبره هم دا ده چې را مشرانو کې هم کمی دی او کشرانو هم کمی دی تر ټولو نه اهمه خبره دا ده چې څومره زموږ سره اختیارات دي دا صحیح استعمالول پکار دي او چې کومه اختیارات موږ صحیح استعمال کړو د ایمان صفت دی بس آخري خبره یو ټکی یاد ساتئ دا خپل زبان دا خپل قوتونه په قابو کې ساتل پکار دي امام قرطبي رحم الله فرمایي حسن بصري ناسو حجاج زید یوسف حجاج ابن یوسف په باره کې نبی علیہ السلام یو حدیث ویلی چې زما په دې ثقیب کې ځای بنو ثقیب طائف پر خاندان کې 2 کسان به پیدا کېږي یو به کذاب یو مبیری کذاب مسلمة الکذاب پکې پیدا شي پیغمبر یې دعوی کړي وه مبیر معنی دار یو مهلک انسان قاتل به پیدا کېږي د دې وجې نه چې څومره محدثین او مفسرین دي نو هغه وایي چې دا حجاج ابن یوسف دی ځکه حجاج ابن یوسف چې دی 46,000 کسان په خپل لاس وجلي دي او نور بې شماره یې وجلي خو د دې بې غیرتو نه خو خو د دې 57-58 ممالکو د صدرانو وزیر اعظمانو بې غیرتو نه خو خو نر خو په اسلام باندې خو ننګ کوو په مسلمان باندې خو ننګ کوو نن خو دې 58-57 ممالکو کې یو دله داسې نشته دی چې په فلسطین باندې ننګ وکړي یو نشته دی سره د پاکستان کې خو د په 144 په اوله ورځ لګېدل هغه عیسایان یهودیان تی ښه دي په امریکا کې 20 لاک عیسایانو مظاهره کړې ده خو مسلمانان په دې ځای کې مظاهره نشي کولی تاسو کوم وتلی یې زه مړه مونږ دا بیا هم څه دوا کوو تاسو چېرته دوا کړله په خپل انفرادي مونځ کې چېرته دوا کړله د فلسطین د مظلوم مسلمانانو دپاره څه به کوو چې د الله مخې ته ودرېږو زموږ سره به څه هغه چندې ته یو څوک صادر خور کې نه پای پسې هم خبرې کوئ ځان له اخلي او دا کوي او هغه کوي دغه کوي هېڅوک هم نشته دی هغه حجاجو ظالمو الله دې له جنت فردوس ورکړي زمونږ اوس کمیږي نه نو الله پوه شو کار یې پوه شو نبی علیہ السلام ویلو چې یو به کذاب پیدا کېږي یو به مبیر پیدا کېږي یو قاتل چې کوم دی دا به څه وي دا به پیدا کېږي نو کذاب مسلمة الکذاب شو او امیر چې کوم دی نو هغه څه شو قاتل هغه حجاج شو امام قرطبي فرمایي حسن بصري ناست دی یو سړي په حجاج پسې ډېرې خوشي خبرې وکړې حسن بصري ورته وفرمایل چې تاسو وویل دا په حجاج کې نشتی حجاج قاتل دی خو بې غیرته نه دی حجاج زناکار نه دی هغه چا عزتونه نه لوټوي عزت دپاره ځان مړ کوي دا خبره دې غلطه وکړه که د هغه نه د کروړاو ظلمونو تپوس کېږي نو ستا نه به ستا د یو ظلم تپوس کېږي موږ همیشه دپاره غټو ظالمانو د ظالم وایو خو ځان ته ظالم نه وایو دا یاد ساتئ ظلم یو دی هم به تپوس کېږي او که ظلم یو لک ظلمونه دي نه هم به تپوس کېږي که د یو بل نه د یو کروڑ ظلمونو تپوس کېږي نو ستا نه به ستا د یو ظلم تپوس هم کوي اگر که تا غلطه خبر او غیبت تی کړی دی د دې به تپوس کېږي نو ورته ویله چې د حسن بصري رحم الله د حجاج سره ورانه 2 کاله دې پټ ګرځېدو 2 کاله هغه ورته ویل خبره دې غلطه وکړه که د هغه نه د کروړاو ظلمونو تپوس کېږي نو ستا نه د یو ظلم تپوس کېږي یاد ساتئ خپل قوتونه به صحیح استعمالوي چې ظلم رانه ونه شي دا پانی دنیا ده کل من علیها پان هیڅ هم نشته دی بس بیا خبره ختم زورورم روان دي او کمزوریم روان دي او ټول روان دي هلته چې لاړ شي بس بیا خبر شي چې سړی کله مړ شي که نه بیدار شي او دی خبر شي نو چې کومه مړه دي نو هغه خبر شوي دي مونږ خبر نه یو د دې وجې نه ښه ژوند تېرول پکار دي سباله څه خلک چې کومه دی نو هغه په موږ پسې خو وایي چې لکه ډېر ښه سړی و الله دې وبخي دومره خو وایي که نه چې ډېر ښه سړی و څه کار خو داسې کول غواړي یو کردار خو داسې ادا کول پکار دي چې څوک مړ شي که نه یاره ډېر ښه سړی و الله دې وبخي هسې نه چې مړ شي مړ شو کله دې غم نه خلاص شو بیا به څه کوې موږ خو ګواهان یو په دې باندې بیا الله تعالی دې موږ معاف کړي مردګانو ته دعا وکړي اجان له وفات شوی هغه ته دعا وکړي داود خان له وفات شوی دی پورې غاړه نام سیر کې د نعیم مور وفات شوی دی ټول ته دعا وکړي پروردګاره معاف کړي
بخشش نصیب کی، قبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ کی، جنتی فردوس نصیب کی، د رحم او د کرم معامله ورسره وکړي. پروردګاره ستا بندګان دي عاجز دي، الہ العالمین کوتاهي به دي شوي. پروردګاره ته ارحم الراحمین د رحم معامله ورسره وکړه، الہ العالمین ته معاف کړه. پروردګاره د فلسطین د مظلوم مسلمانانو امداد او تعاون وکړه. زموږ په دې وطن باندې رحم وکړه، زموږ په دې کلي باندې رحم وکړه، په موږ باندې رحم وکړه، زموږ مشران کشران ټول برابر کړه. پروردګار ته مو معاف کړه. اللهم اغفر لحینا ومیتنا اللهم ربنا